نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زمان نطول بجمع درود الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما تاسو ته د سیرت په باب کې بیان شروع کړو د سال هجری لسم سال د نبی صلی الله علیه وسلم یو اهم خطبه می حجۃ الوداع خطبه ورته وی هغه می تاسو ته شروع کړی و نو تقریبا زمونږ نن پنځمه جمعه باغی کې بیان دی چې حجۃ الوداع خطبه هغه کې ما تاسو ته اهم خبرې د نبی صلی الله علیه وسلم مبارکه وکړي نو تیر شوی جمعۃ المبارک په ورځ باندې د نبی صلی الله علیه وسلم اهم دو خبرې وي چې داغه وضاحت می تاسو ته وکړو یا ایها الناس انه لا نبی بعدی ولا امه بعدکم الا فاعبدوا ربکم وصلوا خمسکم وصوموا شهرکم وادوا زکات اموالکم طیبه فیها انفسکم وتحجون بیت ربکم واطیعوا اولات امرکم تدخلون جنة ربکم نن تاسو ته د نبی صلی الله علیه وسلم یو دو خبرې دي یو خبره پکې دا ده چې دا وسی حکم یې وکړ چې ځان به خصوص د حرامو نه بچ کوئ د حرامو نه ممانعت وکړو د چا مال به په حرامه طریقه نه خورئ او د خپلو بچو تربیت په تاسو په حلال روزي او په حلال رزق کوئ په معاشره کې چې مونږ نن تاسو وګورو چې کوم انسان د خپل بچو تربیت په حرام وکي خېټه ته حرام لاړ شي نو هغه په معاشره کې د اسچا په اصطلاحي طریقې سره اصلاح د فار نه استعمالېږي حرام مال د انسان زندگی بربادی
کله چې انسان تربیت په حرام وشي د دې مولود د دې نمو په حرام باندې وشي بدن په حرام باندې غټ شي نو والدین دې دا سوچ نه کوي چې زما دا بچی به آینده زما په کار راشي آینده به دغه بچی د دې والدینو نافرمانی چې یو انسان د خپل والدینو نافرمانه دی نو هغه د نور قوم بس اصلاح لپاره استعمال شي نو نبی صلی الله علیه وسلم په خطبه کې دا وی چې د حرامونه به پرهیز کوئ او سخت تایید په دې وکړو یو ربا و یو سود و هغه خصوص ذکر کا او بل حرام ذکر کړل او اخره کې سوی اخرنه الفاظ د خطبه دي ان شاء الله نن به خطبه ختم شي اخرنه الفاظ د خطبه دادي 1,24,000 کا مزیات صحابہ تشریف فرما دی صحابہ توي وانتم تسالون عني فماذا انتم قائلون تاسو نه ورځ په قیامت ته پوس کولې شي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو نه ورځ په قیامت ته پوس کولې شي زما په بارکی تاسو په زما په بارکی سوایي وانتم قائلون سوینا با الله تکوي ذهن کې و خبره یاد وساتئ آدم علیہ السلام نو واخلا تر عیسی علیہ السلام تک هر پیغمبر برا پاسولش او د هر پیغمبر متعلق به تپوس کولش د خپل قوم نه د امت نه چې تاسو ته رسول راغلی او کنه راغلی نافرمانه قومونه به ورځ په قیامت ټول انکار کوي یا الله مونږ ته خو رسول نه دی راغلی دا الله په مخ کې به ټول انکار کوي او چې کوم دیندار جنتین د پیغمبر د نبو د امت هغه به دا اقرار کوي چې یا الله مونږ ته رسول راغلی دا به گواهی وکړي په هغه مخالف قوم باندې څه پیغمبران داسې دي چې هغه خپل امت شهیدان کړي دي څه پیغمبران داسې دي چې امت وینا ته نه دي پرېښي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو ته مخکې ما یو صدرې کاله وړاندې یو خبره کړې وه د معراج په واقعه کې د معراج په واقعه کې مې دا ویلو نبی صلی الله علیه وسلم ته الله امتونه ورځ په قیامت هلته په معراج کې ښودلي وای د چا سره دو امتیان ولاړو د چا سره څلور امتیانو د چا سره څومره امتیانو د چا سره څومره امتیانو دینداره امتیان چې کم تابع امتیانو
د چا سره څومره ولاړو د چا سره څومره ولاړو وای په دې کې مې ډېر قوم د موسی علیه السلام امتیان تابعداران وګتل او په دې اطرافو باندې ډېر امت ما تپوس کو چې دا د چا امت دی وی راته وی چې دا ستا امت تابعداران دي ډېر خوشحاله شوم نبي صلی الله علیه وسلم دا مې تاسو ته 3 کاله وړاندې دا خبره کړې وه په معراج په واقعه کې نو بعضې خلکو سره په امت 2 کسان 3 ولاړې کوم چې مخالفین دي قاهلین ابزیات د قشانت د نوح علیه السلام تاسو به اورېدلي 9.5 کاله قوم ته تبلیغ دعوت چلولی قرآن کې ذکر شوی دی لقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم خلف سنة الا 50 عاما الف سنة الا 50 عاما 9.5 کاله قوم ته دعوت چلولی امت نبی الله تپوس وکي په دې کې د دې امت نوح علیه السلام او یا کسان تقریبا کم زیات مسلمانان شوي دي نو د دنیا نه ټول کافر تیر شوي دي چې امت نه الله تپوس وکي تاسو ته رسول راغلی امت پته انکار وکي نوح علیہ السلام با اللہ پاسی وی تمادیو تا رسول لے گلے وی کنا نوح علیہ السلام بو یا اللہ زتا رسول لے گلے وما نبی دے لے گلے وما تا دیو تا دعوت چلولے و کدی ندے چلولے رسالت نبوت تے ورسولے و کدی ندے ورسولے اللہ خو پخپلو خبرو خپوئیگی الله سره دا علم دی په ارس چې ارس نوح علیه السلام کړی دی دیو نوح علیه السلام با الله ته چې یا الله ما دې قوم ته ستا هر یو حکم رسولی دی دې قوم زما ونه منله الله رب العزت به ورته تا سره ګواه شته دلیل شته ثبوت شته نو نوح علیہ السلام به ورته ووایي چې یا الله ما سره د محمد صلی الله علیه وسلم امت ګواهان دي زه د ګواه دپاره د محمد صلی الله علیه وسلم امت پیش کوم الله رب العزت به د محمد صلی الله علیه وسلم امت راوبلي چې نوح علیه السلام د خپل قوم ته رسالت نبوت د الله احکامات رسولي نو محمد صلی الله علیه وسلم امت ورته وایي یا الله ستا هر یو حکم نوح علیه السلام رسولی نو د امت پې راپاسېږي الله ته به وایي یا الله دا خو زمونږ نه ډېر وروسته راغلی دي دې ته څه معلومات دی الله رب العزت به دې تپوس وکړي تاسو ته څه معلومات دی د دې خبرې نو محمد صلی الله علیه وسلم امت به ورته وایي چې یا الله مونږ ته تا ویلي وو ستا رسول په خوله مونږ ته دا وینا را رسېدلې ده او یا الله ستا رسول چرته دروغ نه دی ویلي ستا رسول له محمد صلی الله علیه وسلم ستا رسول نبی دی تا مونږ ته قرآن کریم کې ویلي وو مونږ ځکه د نوح علیه السلام دپاره شهادت وکړو چې نوح علیه السلام قوم ته ستا حکم پره په پره رسولی نو د پیغمبر علیه السلام نه وروسته خو نور پیغمبر دنیا ته راتلو والا نشته
دا خو خاتم النبیین دی بل نبی نشتا چې دا بل نبی بیا د هغې دپاره ګواهت وکړي د هغه امت ګواهت وکړي نو نبی صلی الله علیه وسلم امت هم اخیرنی دی نو د ځان فکر دی د نبی صلی الله علیه وسلم سره نو څه وایي ورځ په قیامت به تاسو نه تپوس وکړی شي زما په باره کې به تاسو الله ته څه وایئ نو 1,24,000 کم زیات صحابات دا اقرار وکړو فرمای قالو نشهد انکا وای مونږ بس گواهی کو ستا په باره کې الله ته قد بلغتا تا مونږ ته د الله احکامات د الله هر یو حکم را رسولی وادیتا او تا په خپله باندې د الله هر یو حکم ادا کړی ونصحت الامم او تا د امت دپاره نصیحتونه دې مونږ ته کړي د امت دپاره نصیحتونه پرېښي دي نبی صلی الله علیه وسلم چې کله دا واورېدل درې پیرې الله ته ګوته اوچته کړه څه فرمایي یا الله ته په دې خبره ګواش یا الله ته په دې خبره ګواش یا الله ته په دې خبره ګواش بره ګوتې اوچته کړه ځکه وروسته خو امت راتلو واله نشته نبی صلی الله علیه وسلم امت هم اخرنی دی نبی صلی الله علیه وسلم آخري نبی و رسول دی نو الله رب العزت دې په ځان ګواک الله رب العزت د دې نه پس آیات مبارکه نازل کړ اليوم اکملت لكم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لكم الاسلام دینا و اے د نبی صلی الله علیه وسلم امتا او اے محمد صلی الله علیه وسلم نن مونږ ستاسو ته دین کامل آدم علیه السلام نه واخله تر عیسی علیه السلام تک یو پیغمبر ته یو امت ته هم دا نه دی ویلی شوي چې ستاسو دین کامل شي کامله طریقه باندې تاسو دین میلاو شي خصوصا د الله رب العزت د نبی صلی الله علیه وسلم د امت سره لوی احسانات چې دین ورته کامل مونږ او تاسو چې وایو اسلام 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 دا نوم ګورئ چا یې خوستی دی دا الله یې خوستی دی مخکینی دینونو نسبت به چې څومره مخکینی دینونه تیر شوي دي د هغې نسبت به د دین ملت ابراهیمي دین ملت عیسائی دین ملت نوحی نوح علیہ السلام د زمانه د وخت پیغمبر ته به نسبت کېدو او د نبی صلی الله علیه وسلم دین الله رب العزت ول خپل نام کې خوستو اسلام الله رب العزت سو فرمایل خصوص الله داسو وردیت لكم الاسلام دینا تر قیامت پورې دا نقطه چلیږي ښه تر قیامته څنګه چلیږي وردیت لكم الاسلام دینا که زه به تاسو نه راضي یم
خوشاله به درنه یم چې څوک د الله په دل باندې کامل طریقې سره چلیږي. یوازې دا نقطه صحابو ته پیش نه کړلی شوه، حالانکې صحابه د لوی کردار خاوندان دي. صحابو چې د دې دین دپاره کومې قربانیانې ورکړې تر تاریخه پورې تر قیامته پورې به هیڅ څوک ورنه کړي. خو الله رب العزت نقطه داسې بیان کړه ورضیت لکم الاسلام دینا. نن په معاشره کې تاسو وګورئ چې په مونږ او تاسو کې څوک لږ دیندارئ، زمونږ او ستاسو په زړه کې الله اچوي، وسوسه اچوي، د هغه سړي ډېر احترام او عزت کوو، دینداره دی، چا ګیره پرېښي ګیره، او حلال کې دی په شریعت باندې صحیح روان هم نه معلومات هم نه کېږي، ناپوهي ده. مونږ څه کوو؟ مونږ هغې ته لفظ خاص ذکر کوو عامر صاحب. دا لفظ مونږ احتراما وایو، یا مولوی صاحب، یا قاری صاحب، دا مونږ د هغې یو لفظ احترامي کوو، د هغه مونږ احترام کوو، ځکه یو طریقې سره دی کامل دی. الله رب العزت ورضیت لکم الاسلام دینا، او بیا چې کوم انسان مونږ ته معلومات وشي چې دا په دې کاملې طریقې سره چلیږي، عالم دی، بزرګ دی، د هغې مونږ ډېر احترام کوو. نو الله رب العزت دې مونږ او تاسو له توفیق را نصیب کړي چې الله مونږ په دې دین کاملې طریقې سره روان کړي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته یو ځل یو یهودي وی که چرې دا آیات مبارکه مونږ ته نازل وی، مونږ به په دغه ورځ باندې د اختر ورځ مناوهله. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته فرمایي چې الله رب العزت زمونږ دپاره عیدین خاص کړي دي، د خوشحالۍ ورځونه. او دا آیات مبارکه چې مونږ ته نازل دی، د آیات مبارکه چې مونږ ته نازل دی، نو دا مونږ ته د اختر په ورځ نازل دی. دا ورځ په خپله باندې د خوشحالۍ وه. آیات مبارکه نازل شو، ټول صحابه خوشحاله دي، سخت خوشحاله دي. او اسلام ته نوم هم کېښودی شو ورضیت لکم الاسلام دینا. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خفه دی او جاړي. عمر نام زیات دی. تاسو ته ما دا ویلو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د نبی صلی الله علیه وسلم نه 2 کاله کشرو.
خفه دی چا دې تپوس کو چې ټول صحابه خوشاله دي او ته خفه یې وی خفه په دې یم چې زموږ نه محبوب جانان د دنیا نه روان دی وی څنګه روان دی الله رب العزت ورته علم ورکړی پوهه ورکړې وه وی کله چې دین کامل شي د پیغمبر او د نبي ضرورت ختم شي الله هغه ځان ته غواړي بیا ذهن کې یوه خبره یاد ساتئ صحابه به چې کله په کور کې خفګان رالو نبی صلی الله علیه وسلم محفل له به لاړل فطرت داسې و وایي موږ به چې نبي صلی الله علیه وسلم له لاړو غمونه به هم ختم شول خوشحالي به شوه او نن هم په عربستان کې څومره دي دا موږ ته خلک دا بیانات کوي ویناګانې کوي سعودي عرب کې لورې لورې ځګونه باندې پراته وایي کله چې موږ تنګ شو مکې ته لاړ شو عمره وکړو لاړ شو نبي صلی الله علیه وسلم زیارت مبارکه له لاړ شو مدینې ته دا هغه چا ته پته چې څوک تللی وایي کله چې د مدینې په باب باندې ورنوځو خار د نبی صلی الله علیه وسلم ورته داخل شي مدینه النبوي صلی الله علیه وسلم وایي زمونږ دا زړه بدل شي دا روح هم بدل شي حالان کې نبی صلی الله علیه وسلم په قبر کې دی وایي زمونږ زندگی بدل شي زمونږ د دې دنیا د دې هندوستان او د دې بر صغیر ډېرو علماو دا دعاګانې کړي دي وایي یا الله مونږ له د نبي صلی الله علیه وسلم ګاونډتوب را نصیب کړي حسین احمد مدني د دیوبند مختمم پاتې شوی دی ډېرې دعاګانې کړي دي الله اخره کې دعا قبوله کړه 32 ساله په مسجد النبوي کې درس کړی 32 سال و یو پیرا یو والدینو راسه یو بچی راولېږو چې دا ځان سره بوزه هندوستان ته وایي بس د هندوستان نه ورپسې ډېر زیات خطونه تلل چې صیب راشه دیوبند ته یو والدینو راته یو بچی اوالک وایي ما ته هغه بچي وی چې دا ګمبد هلته په هندوستان کې ته چې ما کوم ځای ته بوځې ما ورته چې دا خو هلته نشته وی هغه لاړ چې مور پلار ته وی چې دا ګمبد چې نه زه نه ځم نو ابوبکر رضی الله تعالی عنه خپو چې دا الله محبوب رانه روان دی نو ذل حج کې حج وش به محرم او سفر او ربیع الاول نو تقریبا صدرې میاشتې پس بیا د دنیا نه نبی صلی الله علیه وسلم رخصت شو صحابو چې دا خبره د ابوبکر واورېدله چې د الله محبوب رانه روان دی ټول صحابه په جړا شول لاول خوشاله چې الله رب العزت مونږ ته دین کامل کو ورضیت لکم الاسلام دینا دا اخرنه د قران کریم آیات مبارکه ده نو دا د صحابه منه د نبی صلی الله علیه وسلم سره وا
نن که ستاسو سوچ په معاشره کې خیر خبره کو مونږ چې په کور کې تنګ شو په معاشره کې تنګ شو په معاشره کې کردار خوشې شي دا څه وایو یاره دا په تبلیغ باندې ولېږئ چې دی په تبلیغ باندې 4 میاشتې څه وخت تېر کړي چې واپس کې راځي نو د دې نه الله یوه نمونه جوړه کړي الله یې هغه زندګي بدله کړي نو دا بیا د معاشرې دپاره بهترین کردار کوي نن چې موږ او تاسو په کورونو کې تنګ شو یاره د الله کور ته عبادات لرش تاسو به اورېدلې یاره وایي په دې مساجدو کې هسې یو سکون او خوشحالي ده مسجدونو ته راش نو زمونږ الله هغه زندګي بدله کړي کم انسان چې د الله په دین باندې زندګي خپله اختیار کړي نو الله رب العزت د هغه په زندګۍ کې خوشحالۍ راولي خفګانونه ترې ختموي نو دا نقطه الله رب العزت یوازې صحابو ته ونه ویله صحابو خو د نبي صلی الله علیه وسلم سره لوی مخامخ وو دا تر قیامته پورې نقطه شوه چې وردیت لکم الاسلام دینا څوک چې زما په دین باندې پیروي کوي تابعداري د احکاماتو کوي دا وخت یې تېرېږي په هر چا روان دی ایو شاعر وای الفاظ داسې دی وای عمر دی غوسیږي څوک روان دی او که څوک ناست دی د شاعر مقصد دا دی چې عمر ستا کټ کېږي که څوک ناست دی او که څوک روان دی اصل زمونږ زندگی رستنه زندگی ده یوم الاخره او هغه کې عمر کټ کېدل نشته هغه همیشه زندگی ده د انسان دپاره د انسان دپاره او د جناتو دپاره هغه همیشه زندگی ده نور چې څومره مخلوقات دي د دنیا ابه ختم شي ختمېږي به کله ورځ په قیامت د الله نظام د عدل نظام دی څومره مخلوقات د الله دی ظلم چا سره کړی په نورو مخلوقاتو کې په حیواناتو کې یو حیوان لګېدلی بل حیوان یې والی هغه حیوانات چې کم مظلوم و مظلوم به بدل والی ورځ په قیامت ختم بش یو انسان او جن دا به همیشه نن مونږ تاسو سره په دې دنیا کې ټایم دی وقت دی که مونږ نن تاسو د الله او د رسول تابعداري وکړه د مثقال د ذرې د نیکو اعمالو عمل هم وکړو نو دا به ورځ په قیامت مونږ تاسو ته الله وښیي کله چې زمونږ حقیقي سترګې له غړې شوې
د دنیا نه پانش درېمه سپاره کې الله سوئی فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا او فضه وای بندا چې کچېرې ته ماته د دنیا د سرو د سپینو زرو ډکه کې دا ټوله دنیا او به د الله په دربار کې پیش کې فلن يقبل هرگز دنه نه قبلېږي نن په دنیا کې معمولی د ذرې کردار او کې تا د نیکو اعمالو هغې باندې به ورځ په قیامت الله مونږ او تاسو ته راتک دا د نبی صلی الله علیه وسلم د حج خطبه وه او انشاءالله که خیر و زندگی وه آینده جمعه به تاسو ته یو 2 جمعې د نبی صلی الله علیه وسلم معجزات ویم او د هغې نه پس بیا درته انشاءالله د دنیا نه رخصتي ویم نو الله رب العزت موږ تاسو ټولو مسلمانانو د نبی صلی الله علیه وسلم د اتباع زندگی را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین